په قبر باندې د پاسه آبادی دا بالکل جایز نه ده. صفا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په قبرونو باندې آبادیان مکوي، قبرونو له چونی مور کوي، په قبرونو باندې ډیوی مبلوي، قبرونو مپخوي. ساده باده که د ولی قبر دی ام ساده باده قبر وي. دا چې د زیب و زینت زینه دی چې ګنې ولی قبر د خپوغ جوړ کنو ګنې دا تا د ولی د قدر دی وکړو، دا د ولی قدر اړو دی نه. د بعضې خلکو مور او پلار چې ژوندي اړو څه قدر یې نه کوي. غریب په هغه ګوټ کې پروت ټوخي کوي او پریادونه کوي، څوک له اوبه نه ورکوي. مور یې په هغه ګوټ کې پرته وي، غریب پریادونه کوي، بیمار یې څوک ډاکټر له نه بوځي. خو چې کله مړه شي نو بیا ورسره قدر پیدا شي. دا ماربل یې راوړي او په دې قبر پسې ول ورته پي هلکه چې ژوندی وه خو قدر به دې له کړی وی که دا ماربل په دې قبرونو پورې ورتپل دا کوم اسلام دی؟ دا بالکل جایز نه دي. قبرونه پخول، قبرونه له ماربل ورکول. او اوس خو چې ورشي نو دلته اوس تیار قبرونه ملاویږي، تیار داسې سانچه غوندې جوړه کړي او د پاسې پکې دي داسې مزیداره پالش کړي او ماربل دي او ګلکاریم پې شوی دی. د خدای بنده داسې بنګله خو نه ده. دا قبر چې دننه آبادي دا په نیک عمل باندې آبادي که بارې ته ډېر پالش را پالش یې که نه خو څه پیدا شته؟ هېڅ پیدا نشته. هغه ته خو څه پیدا نه میلاویږي. او بله دا ده چې دا مقبره کې یو قبر پوخ کې که نه د هغې د وجې نه د یو بل قبر ځای هم ځای شي. نو د قبرونو باندې ګمبتونه جوړول، په قبرونو باندې آبادیانې کول. تاسو ورشئ د بقیع مقبرې ته ورشئ مدینه کې، تاسو ټول ډېر کسانو به لیدلي. نو په دې کې څومره 10,000 خو صرف په دې کې صحابه کرام دفن دي. تاسو اندازه ولګوئ نبی صلی الله علیه وسلم وی او یا زر خلق باب به حساب او به عذاب ودینه جنت ته ځي. دا عظیمه مقبره ده. تاسو ورشئ کوم قبر پکې پوخ دی. په مقبره کې به د غریب او د مالدار فرق نه دی پکار چې غریب راشي د مالدار قبر ته وګوري چې دا خو سم شیش محل جوړ کړی دی او هغه زمونږ ته وصیت وکړي چې ګورې زما قبر ګوري چې د پلاني د قبر نه بیکاره نه وي، ماله به ګوري دغسې قبر جوړوي چې بیا پلار وصیت دې ته څه ضرورت دی؟ په کار دا ده چې کم از کم په دې مقبره کې خو د غریب او د مالدار د قبر پته ونه لګي که نه چې ټول یو شان دی، چې دا فرق نه چې دا ښځه ده او دا سړی دی، دا غریب دی او دا مالدار دی او دا منسټر دی او دا دغه دی، چې دا فرقونه مرغونه په مقبره کې کم از کم نه وي که نه. یو شان ساده قبرونه جوړول پکار دي. قبر به ډېر لوړی هم نه، د یوې لویشته پورې شریعت اجازت ورکوي دومره قبر لوړولی چې غرب هم ته بیخي نه جوړی. نو دا قبر په اعمالو باندې ښایسته کول پکار دي. که د بار نه ته ډېر هم زیاته ښایسته کړې او دننه پکې اور بلیږي نو څه پیدا شوه؟ دننه پکې ماران او لړمان دي نو څه پیدا شوه؟ دننه پکې عذابونه دي نو څه پیدا شوه؟ دا کمې پیسې چې ته د قبر په خولو باندې لګې دقه پیسې راواله او د الله په نوم یې صدقه که الله وایي دا اجرونه زما د مور او پلار ته ورسوه، دا دې رور ته مې، دا مې د بچي ته، دا مې د خپلوان ته ورسوه. اصل چیز دقه دی. ګورې مالي صدقه پسې وکړه، دغه پیسې به دې باندې ضایع کول نه دي پکار.